الرحمن الرحیم بیګا دی غزوه خود متعلق مونږ آیتونه یلیو اوس مخته حضرت مصنف رحمت الله علیه حدیث شریف وایت وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس سیب دی چې قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد پیغمبر علیه الصلاة والسلام خود رزي صحابه تل شهاده جبريل دا جبريل علیه السلام دا وګورئ اخذ برأس فرسه دی خپل وس نیوله ده یعنی وس باندې د علیه ادات الحرب په دې باندې د جنگ ول اسلحه وغیره سامان شده لیست وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا زكريا بن عدي قال اخبرنا ابن المبارك عن حيوة عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال دا صاحب وی صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل احد بعد 8 سنين پیغمبر صلی الله علیه وسلم په د احد ول شهیدانو باندې اتو کولو بعد المنز کړو دی خو ظاهري اندام نه جوړی چې صلی المنز په کړو نه مراد شد دعا ده اتو کولو بعد المنز په کړو نو د نور حضرات مصنفین دي یا هم د شیطایم حضرات یا غوی سدینه مرشد دعا د صلی په معنی د دعا سره د دعای کړي و کل مودع للاحیاء والاموات د سترګي سره کړه ته به رخصت کون کده د ژوندیانو او د مړو ثم طلع المنبر بیا منبر ته وختلو فقال اني بين ايديكم فرط زتو سنمخ کی تلون کاین فرط هغه چوته ال شي لکه د خو بچی تاسو کې ال شي چې لوړ شي انست پیغمبر علی السلام ته فرط ال شي دات سي موږ د پارشه کې مخ ته حوض کوثر باندې ویوي او فرط هغه سړی ته ال شي چې مخ کې لوړ شي ترتیبات قائم کی وانا علیکم شهید تاسو د پاره شهید یم وان موعدکم الحوض تاسو د پاره کوم زوی د موت واپس راتله حوض کوثر د ویني لانظر الیه من مقام هذا زو ساغه دي زینا ګورم و اني لست اخشى عليكم ان تشركوا ز په دین نه یریګم چې تاسو به شرک وکړي ولکني اخشى عليكم الدنيا تاسو باندې د دنیا نه یریګم ان تنافسوها سپدی کې ډېر زیات رغبت شروع کړي او بل نه مخ کې کېږي سیالي و پکې شروع کړي قالت بیچ پکانت اخر نظره نظرتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دا اخیری کتن مو چې پیغمبر علی السلام ته وکتلو وبي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال براء صاحبي لقينا المشركين يومئذ يوارد المشركون سره مخامخ شو فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرمات پیغمبر علیه السلام دی غشي وشتونکو کسانو یو ټولګه کې د کینه ولو 50 کسانو په یو غره باندې وامر عليهم عبد الله ابن جبیر ابن امیر جوړ کو وقال او ویل چې لا تبرحو دي زینب سره خوځیږئ نه ان رأیتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحو کتا سمونږ وګورئ چې مونږ غالب شولو بیا به دي زین نه خوځیږئ وان رأیتموهم ظهروا علينا که بیا هغه وګورئ مو بنې غالب شو فلا تعینونا مو مدد ترکوز نشئ که صرف ما ځنه شکیږي سیده فلما لقینا سکله مو سره مخامخ شو جنگ کې هربو کافر اوله کې وتختید حتی رأیت النساء یشتددن فی الجبل یغول خزم کتلی جنگ ته روستلی منډې والی غره کې رفعنا عن سوقهن ډېرې تیزې منډې د واجې نه پچی پورته کړي پنډۍ لیدل شولې خنګرې لیدل شولو قد بدت خلاحلهن پنځابې جواتې شوي فخذ یقولون نو صحابه و ځون سره ویل سیر دو خو لکه شکست یې وخوړلو کافرو رسئ غنیمت را اخلو الغنیمه فقال عبد الله سویتی چې نه کوز نشئ دي زینا عهد الی النبي صلی الله علیه وسلم لا تبرحو پیغمبر سمو سره په خواده کړی چې کوزیږي بنا فابو نمل فلما بو صرف وجوههم ناغه طرف ته د لوړ مخونه تو شو پوسیبه 70 قتیلا هغه دی وجنه اویا کسون شهیدون شول ځکه خالد بن ولید ورسته غره طرف نه حمله کړی او دوه کسونه شهیدون شو سو کسون پوتی و اشرف ابو سفیان بیا څه کله جنگ میدان کې ممیلا شروع ابو سفیان رجوات شو صخر ابو سفیان بن صخر دی اوازو کو فقال في القوم محمد تاسو کې محمد شته ده فقال وتل لا تجيبه جواب ورنه کې کسغلی شي فقال في القوم ابن ابي قحافه ابو بکر درګه شته قال لا تجيبه جواب ورنه کې قال في القوم ابن الخطاب عمر صاحب شتار کې فقال ان هؤلاء قتلوا اواز یو کو د ټول قتل شي دي رسای بس مسله حل دینه بعد اسانه ده فلو كانوا احياء
که ژوندي والا جواب خو به راکړه فلم یملک عمر نفسه عمر صاحب کنټرول ونه کړلی شو په دې خبرې غوسه شو په قول کذبت یا عدو الله ای د خدای دښمنه دروغ چشته ابقى الله لك ما يخزيك الله تو تار ژوندي ستلی دی بقیا ستلی چې تو به شرموي او ذلیل کوي به دی قال ابو سفیان دې ټیم کې ابو سفیان دی اعلو هبل اوچت شه هبل زنده باد دا د دوله بوتو دا نارای وکړه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوه پیغمبر صلی جواب ورکړي وته قالوا دسیتل ما نقول شي ورکو قالوا دشي الله اعلى واجل تسيس اعلو هبل یا هبل مبیس الله اعلى واجل الله لوی دا او شدا زمدا قال ابو سفیان لنا العزا ولا عزا لكم يمخو عزا بوت شتو د تو سخبوتان شو د مخه سجده ولګي فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی سجيبه جواب ورکړي دي خبره قال شي جواب ورکو ما نقول قالت تقول دشت الله مولانا ولا مولا لكم الله دی مکارساز د تو کارساز نشتا قال ابو سفیان بل شي یوم بیوم بدر دا غڅ تو سو کسون شهیدون شو غیر دومره سم وشو دا د مغي بدر بدا لیکم دروازه سوال زور والحرب سجال او جنگ بوکی په شوند د کله تو سو بکاته شروخي جی کله مولا ډاکا کله تو سو ډاکا کله متشه کله چولو ستیر شي کله چولو ستیر شي وتجدون مسلتن لم امر ولم تسوني وبمندای مسلمان شکل بګاړ کول سمو امر نه در کړه مو ته بعد ونه رسي وبه قال أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمر عن جابر قال اصطبح الخمر يوم أحد ناس خود جان کی زنه کسونو سبیټم کې شراب سکلی ثم قتل شهدا به شهیدون شو دا غټم کې شراب حرام نو شي ځکه سم اصلا نه واده شیته خلکو دا خبر متبین کوي قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وی پر عبد الرحمن سے تروټی کی دا ول شوکان سایمن دروزدارو فقال شي قتل مصعب بن عمر مصعب سے شهید شو هو خیر مني دا د خپل ځون مطابق وای چې دا منه بهتر او کفن فی برده په چادر کې ولا کفن ور کړی شي نو غتی رسو کسر دی پټ کا بدت رجلاه به بخپیره منډ شي وین غتی رجلاه ک خپې دی پټی کې بدارسو سر به بربند شو بیا سر به رخ کرا شو وراه قال وقتل حمزه سے شهید شو هو خیر مني د منه بهتر وګوره ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط ممو ته څومره ډیره دنیا را کړل شو کولاو شو ربني الله پر اخیره واستله وقال ویل شو تین من الدنيا ما وتینا ډیره دنیا مو تر کړل شو وقت خشینا مونږ په دی ریګون تكون حسناتنا عجلت لنا چې د سینې د خېګړې مونږ د پر ذره کړی شي ثم جعل يبكي بجړې دو کسونو دی واجنه غم در دی واجنه حتی ترکت طعام تر دې سروټي موټي هم پرې دوله وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمر سمع جابر بن عبد الله قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم احد یو سړی پیغمبر لسونه تاسو وکړو د احد جنگ کې ارایت د خدای رسول ما ته وخیا ان قتلت فاين انا کز شهید شمه ز بچرته ما قالو پر مې فل جنت جنت ته وسی کنه لاس کې سوکه جوړي ور سره چې دا خبره اوریدل په القتمرات فی یده لاس نه کجوري غور کړلې ثم قاتل جنگ تلړو حتى قتل تر دې شهید شولو وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن خباب قال دا صاحب وی هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله مو پیغمبر سره هجرت کړو دي د پر چې الله رضا مې لټوله وجب اجرنا على الله ایمون اجر الله باندې تفضلا و احسانا ثابت شو الله به اجر کوي ومن من مزامو کی څوک د شي کسان دي ستیر شو دي دنیا نه لاړو او ذهب ولم يكن من اجر شيئا چاغوت شه حاصل نه کو دی اجرنا کان منهم مصعب بن عمر یو مصعب سے ابو قتل یوم احد جنگ کی شهید شو لم يترك الا نمره صرف یو چادر پاتیو کو نه زغتین بیراسا کسر می ولا پټو خرجت رجله خپې به رخ کرا کیدی و زغتی به رجله کخپې می پټای خرج رسو سر به رخ کرا کیدو فقال للنبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سنتی چې د سیو کې غت به راسا سر ولا پټ کې وجعل على رجله الاسخر او په خپل مشکنی واچي وقال القى على رجله من الاسخر ومن من قد اين عتله ثمرته مو کې بزنه د سکاسند وګورو سم ژوندۍ میوه مفاخي شولې په هو يهدي بوها هر سړی لګي د چې کې خپل میوه ده رشو کوي او فائدې تنه اخلي وبه قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا محمد بن طلحه قال حدثنا حميد عن انس ان عمه غاب عن بدر اذا انس ولا چچا جان انس بن نظر سے بدر جنگ کې خنو شریک شوی فقال چې غبت عن اول قتال النبي صلى الله عليه وسلم وګوره اول جنگ نه غیب شوم
لئن اشهدني الله مع یعنی المسلمین مع النبي صلی الله علیه وسلم که بیا د پر الله مو ته پیغمبر علیه السلام سره د شرکت مکارا کړه لا یرین الله ما اجد الله به وګوري انشاءالله چې زه څومره کوشش کوم. فلقي یوم احد احد جنگ کې دا بیا لاړو فهزم الناس خلکو ته شکله شکست وشو صحابه ته فقال دی ویل اللهم انی اعتذر الیک مما صنع هؤلاء یعنی المسلمین. ای پروردګاره مسلمانان د شو کړل دا خلاف ورزی وکړه پیغمبر سمتی د سما کې دوه کړل زه د دغو خلکو کور نه عذر کوم وابر الیک من مجاب المشرکین او د شرکون کوم شنو رغلی د نزبرین جذبی کې خپل حماست کې دین د پاره فتقدم بسیفه توری سره مخ ته روان شول په لقي سعد بن معاذ سعد صاحب سره ملاقات شو په قرت چې نه یا سعد چې ترونه سعد انی اجد ریح الجنه ما سیل رتاو شیدلی زه خو د جنت له خوشبو دلته کې وینم دون خود د غرب په لمنه کې د دې غرب په لمنه کې په مزه مخ ته تیر شو په قتل تردی شهید شو. فما عرب په جندل نشو دومره ډېر گزارونه سره لګیدلو حتی عرفت اخته بیا د دې خور و پیژندلو بشامت او ببنانه فيه ببنانه په داس غوتو ستورو سره و پیژندلو پورو سره سره د خیمور ورده فيه بضع وثمانون من طعنه وضربه ورميه بسهم تقریبا اتیا او اتیا د پاسه نيزو سره غشو سره او تورو سره لګیدل او دومره زوی زخمی شو. وبي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثني ابراهيم بن سعد قال حدثني ابن شهاب قال اخبرني خرجت بن زيد بن ثابت انه سمع زيد بن ثابت يقول فقدت آية من الاحزاب حين نسخنا المصحف. دا صاحب وای چې کله مونږ دا مصحف شریف لیکلو نو د احزاب له یو آیت مونږ ته نشمیلاو كنت اسمع رسول صلی الله علیه وسلم یقرأ بها پیغمبر علیه السلام نه به موریدو خو موږ سره د دوه کسانو سره نه وشي چې سره په الحال موجود و فالتمسنا چې او ملټول په وجدنا هم خزیمه بن ثابت الانصاری رضی الله عنه مو خزیمه سیب سره د او کتلو ادا آیت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبا ومنهم من ينتظر. چې مسلمانانو کې نرینا کسان دي الله سره چې کوم وعده کړي پر اختیونه الله ته وخیل خلکو ته ځنو کسانو په خپل نظرونه پر کړل شیطان شول ځنه پکې اوسم منتظر دي. فالحقناها فی صورتها فی المصحف چې دا آیت به موږ شکړلو په خپل ځای کې مو ورولې کلو کوم ځکه دا لیکل شولو. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت قال لا صحيح واي لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد كلا پیغمبر سم أحد غرب لاړو جنگ ته رجع ناس ممن خرج معه زنا خلق پکې واپس شول لکه منافقین شول. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين پیغمبر سم دوی ډالې فرقه تقول ایوی دا یل سنقاتلهم سره جنگیږو وفرقه تقول لا نقاتل سره نه جنگیږو. فنزلت دایت نازل شو فما لكم في المنافقين فئتين تاسو د منافقانو متعلق ولې دومره سوچونه کوي چې دوی ډالې وګرځېدلې والله ارکسهم بما کسبوا الله دا دوی ذلیل کړلو کفر طرف ته رد کړلو په سبب د بدعملۍ دو مقلوب شولو قلب شولو دو بدل شولو سترګې بدل شي. وقال انها طيبه دا علاقه شد صفا ستره د منه مدینه منوره صفا ستره علاقه تنقي الذنوب یا تنفي الذنوب دا ګناهونه د سړی نه لري کوي کما تنفي النار خبث الفضه لکه څنګه چې اور د سپینو زارو نه خیره لري کوي.